بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زموږ د ډسکشن نننی ټاپک دی د پلانټ ارت پیدایش او د هغې ارتقا. تر کومه پورې چې موږ ته معلومه ده نو په ټول کائنات کې پلانټ ارت واحد د ژوند مرکز ګڼل کیږي. نو چې دا پلانټ ارت دونه سپیشل او د ژوند لپاره موزون دی. د دې سوال جواب معلومولو لپاره راځئ چې په سپیس او ټایم کې شاته سفر وکړو او دا معلومه کړو چې ځمکه څنګه جوړه شوې وه او قسم معدنیات څنګه جوړ شوي او څنګه راغلي دي. اکسیجن او ګیسې څنګه پیدا شوي دي. اوبه او آیس ګلیشیر څنګه جوړ شوي دي. په دې کې د مایکروسکوپیک ارګانیزم نه واخله تر انسان پورې ژوند څنګه جوړ شوی دی. د پلانټ ارت دا سفر تقریبا 4.6 بلین کلونه مخکې شروع شوی و. د دې نه مخکې په کائنات کې د ځمکې څه وجود نه و. په سولر سیسټم کې صرف نور و او د دې نه غیر چاپیره ډسټ پارټیکلز او ګیس و. د وخت تېرېدو سره د نور د کشش ثقل یعنی د ګریویټي د وجې دغه پارټیکل د نور نه غیر چاپیره تاویدل شروع شول او دغه ډسټ پارټیکل د یو بل سره د ټکر د وجې په قلاره یو ځای کېدل او دارنګې وړوکي راک پارټیکلز ته بدل شو. میلیونز کلونه تیر شول دغه وړوکي راک پارټیکل غټ راکس ته بدل شول او هم په دې طریقه پلانټ ارت او نور پلانټ جوړېدل. خو زموږ نننی ټاپک صرف او صرف پلانټ ارت دی نو موږ به خپل فوکس صرف په پلانټ ارت باندې وکړو. په ابتدایي دور کې د انور نه غیر چاپیره تقریبا 100 نه زیات پلانټس جوړ شوي وو. 4.5 بلین کلونه مخکې زموږ پلانټ ارت داسې ښکلی نه و بلکې د یرې او تباهۍ ځای و. په دغه ټایم کې د ځمکې حرارت 4700 ډګري سیلسیس و. د ځمکې په غیر چاپیره ماحول کې هوا نه وه، صرف کاربن ډای اکساید و، نایټروجن و او واټر ویپرز و. ځمکه معنی داسې زهریله ګیسز وو که چېرې مونږ د هغې نږدې هم تللی وی نو د یو سیکنډ په معمولي حصه کې به مونږ ژوندي سیزلی شوي وو. نوي پیدا شوي ځمکې د لیکوډ راکس خوټ کېدونکی بال و او د اوبو د سمندر په ځای د لاوا اوشنز و. څنګه چې ما مخکې وویل چې په ابتدایي دور کې د انور نه غیر چاپیره 100 یا د 100 نه سیوا پلانټس جوړ شوي وو. په دې کې څه پلانټس غټ وو، څه واړه وو. په دغې پلانټس کې داسې یو پلانټ و چې هغې ته تیا ویلی کیږي. ساینټسټ وایي چې دغه پلانټ تیا د مدار د جوپیټر او د وینس د ګریویټي د وجې ډسټرب شوی و او تیا په هغې ډسټرب مدار کې د نور نه غیر چاپیره سرکولیشن کوو چې بیا یو ټایم رالو او دې تیا د ځمکې طرف ته ډایرکټ سفر شروع کړو. په شروعاتو کې د تیا سپیډ 10 میلز پر سیکنډ و، خو کله چې دا تیا د پلانټ ارت کولیجن کېدو نو د پلانټ تیا سپیډ 4 کیلومیټر پر سیکنډ و او دا کولیجن په 45 ډګري انګل باندې شوی و. د کولیجن نه پس بلاست ویو د ټول پلانټ ارت نه اوچت شو. ټریلیونز اف ټنز ملبه واپس سپیس ته خوره شوه. خو په لکونو کلونو وروسته دغه ملبه د ارت د ګریویټي د وجې د پلانټ ارت نه غیر چاپیره راټوله شوه او د ډسټ او راک پارټیکل یو رینګ یې جوړ کړو. ټایم تېرېدو سره د ډسټ او راک پارټیکلز یو ځای کېدل شروع شول او تقریبا 2000 کیلومیټر وسیع سالډ بال یې جوړ کړو چې نن سبا هغې ته مونږ مون وایو. خو د نوي پیدا شوي سپوږمۍ او د ځمکې فاصله په هغې وخت کې ډیره کمه وه په نسبت د اوسنۍ فاصلې. په هغه ټایم کې د ځمکې او سپوږمۍ فاصله صرف 14,000 میل وه او دا فاصله نن سبا 2,38,855 میل ده. ځمکه په ډیر تیز رفتار سره ګرځېده او ځمکه معنی د 6 غنټو ورځ وه. ورځې او شپې ډېرې په تیزۍ سره تېرېدې
خو د ځمکې ارتقا او د ځمکې حرارت ډیر په قلاره باندې کمیدو. 3.9 بلین کلونه مخکې زموږ سولر سیستم سټیبل نه و. د سټیبل کېدو دپاره چې کوم راکس ملبه په سولر سیستم کې پاتې شوي وه نو په هغې کې څه تعداد زموږ ځمکې طرف ته سفر شروع کو او دغه شان په ځمکه باندې اولنۍ د میټیورز او د اسټرایډز حمله وشوه. دغه میټیورز کې د سالټ د ګرین په شان کریسټلز وو او په هر کریسټل کې د واټر ډراپلیټس معمولی مقدار شامل وو او دغه شان دغه تباهکون میټیور د ځمکې په مخ د ژوند یو اهم انګریډینټ راوړو. په هر میټیورایډ کې د واټر ډراپلیټس مقدار ډیر لږ و خو ویل کېږي چې د قطرې نه سمندر جوړیږي خو د هغې دپاره د صبر او د ټایم ضرورت وي. نو په ځمکه باندې د میټیورایډ دغه حمله سلپاسه د 20 میلیونز کلونو پورې جاري وه او دغه ټایم کې په ځمکه باندې د اوبو مقدار ډیر زیات سیوا شو. د ځمکې په کور کې ټمپریچر ډیر زیات سیوا و خو د ځمکې په سرفیس باندې د اوبو په مدد سره ټمپریچر ډیر زیات کم شو او تقریبا 170 ډیګري سیلسیس ته رالو. د ځمکې د زیات روټیشن سپیډ د وجې هواګانو رفتار هم ډیر زیات تیز و او ځمکه د تباهکون طوفانونو په ضد کې وه او سپوږمۍ ځمکې ته هم ډیره نږدې وه چې د سپوږمۍ د ګریویټي د وجې په سمندر کې د اوبو لهرونه او چپې هم ډیر اوچت او زیاتې وې. خو ټایم تیریدو سره سپوږمۍ او ځمکې په منځ کې فاصله سیوا کېده او دغه شان سمندر هم خاموشه کېدو او هغه چپې کمیدې او د ځمکې روټیشن رفتار هم کمیدل شروع شول. 3.8 بلین کلونه مخکې اوبو ټول ارض سرفیس کور کړی و خو د سمندر په منځ کې ځای په ځای باندې وړوکي آیلینډز ښکاره کېدل شروع شول. دا آیلینډ د بل ځای نه و راغلي. نو دا آیلینډ د کم ځای نه رالو؟ د دې سوال صرف یو ریزن دی چې ځمکې منځ کې ټمپریچر ډیر زیات سیوا دی او د کنویکشن کرنټس په ذریعه د ارض کور نه فلویډ فلو کوي. هغه فلو خپل هیټ انرژي مینټل کې راکس ته ټرانسفر کوي او مینټل کې راکس ویلې کېږي او مینټل پلیونز په ذریعه هغه راکس ارض کرست سپلیټ کوي او بهر سرفیس ته راوځي او دغه شان په سرفیس باندې دغه عمل ته والکینیک ایرپشن یا آتشفشا ډزیدل وایي. د دغه والکینیک ایرپشن په ذریعه باندې په سمندر کې ځای په ځای والکینیک آیلینډ جوړ شول او دغه شان په ځمکه باندې د ژوند طرف ته صرف امید پیدا شو خو ژوند ممکن نه و ځکه چې دغه ټایم کې حرارت هم ډیر زیات و او د ځمکې ماحول هم زهریله و. د کله نه چې ځمکه جوړه شوي نو د میټیورز او اسټرایډ حملې وقفه فوقفه جاري وي خو 3.8 بلین کلونه مخکې یو ځل بیا د سوجي د میټیورایډز اوربټس ګډوډ شو او دغه میټیورایډز ځمکې طرف ته بیا راتلل شروع شو خو دې ټایم کې میټیورایډز کې د اوبو د قطرو سره سره نور خاص څه هم شامل وو. د میټیورایډز کې کاربن او پریمیټیو پروټینز چې د امینو اسیډز نه جوړ شوي وو د ارض سرفیس کم چې تقریبا ټول سمندر وو هغه هیټ کو نو دغه خاص انګریډینټس د سمندر یخ ته ورسېده. سمندر د چپو نه په زرونو میټرز لاندې ټوله تیاره وه او ټمپریچر هم فریز کېدو ته نږدې و خو سمندر کې دننه یو عمل شروع شو چې مونږ صرف او صرف د هغې سوچ کولی شو. د اوبو لاندې چیمنیز جوړ شوي وو. د سمندر اوبه د مختلف کریکس په ذریعه د اوشینیک کرست ته تلې او هلته کې یې د ځان سره منرلز او ګیسز ډیزالو کول او دغه ګیسز او ډیزالوډ منرل واپس د دغه هاټ چیمنیز په ذریعه سمندر ته د هغې اخراج کېدو. د سمندر اوبه د میټیورایډز د هغې انګریډینټس کوم چې د اوټر سپیس نه راوړي وو هغه منرل او ګیسز کوم چې د چیمنیز په ذریعه سمندر ته خارج شوي وو په جمع د سمندر اوبو له یو کیمیکل سوپ شکل ورکو.
د دې خبرې چاته صحیح او پوره علم نشته، خو به هر حال د دغه کیمیکل سوپ نه په ځمکه د ژوند شروعات وشول. د سمندر اوبه مایکرو ارګانیزم نه ډکې شوې او دغه سینګل سیل بکټیریا د ژوند ابتدایي شکل و. د لکونو کلونو پورې په دغه مایکرو ارګانیزمز کې څه خاص تبدیلي نه و رونما شوې. 3.5 بلین کلونه مخکې په شیلو اوشنز کې بکټیریا ډیر زیات گروث وکړو او مختلف کلونیز یې جوړ کړل او دغه کلونیز داسې ښکارېدل چې په سمندر کې پلانټس دي یا راکس دي. دغه کلونیز ته سټروماټولایټس ویل کېږي او دغه بکټیریا د فوټوسنتیسیس په ذریعه خپل خوراک جوړوي. د سن لایټ په ذریعه کاربن ډای اکساید او واټر د شوګر کم سیمپل فارم چې د ګلوکوز ته کنورټ کوي او د دې پروسس په ذریعه د خوراک نه علاوه یو بای پروډکټ جوړیږي چې ورته اکسیجن ویل کېږي او دغه شان پورا سمندر کې پیلاو شوی سټروماټولایټس پورا سمندر د اکسیجن نه ډک کو. اکسیجن په سمندر کې ډیزالټ آیرن سره ریاکشن وکړو او هغه آیرن ټریسز یې زنګ آلود کړل. د زنګ آلود کېدو نه پس هغه ټریسز ډنسټي سیوا شو او هغه د سمندر په منځ کې جمع کېدل شروع شول چې هغه نن سبا مونږه په آیرن ریچ راکس ډیپازټ باندې پیژنو. د سمندر نه علاوه په وچو باندې هم اکسیجن د ارث اټموسفیر بدل کو او تقریبا 2.15 بلین کلونه مخکې د ارث اولنې سوپر کانټیننټ جوړ شو چې ورته کینورلینډ ویل کېږي. 1.5 بلین کلونه مخکې په ځمکه باندې اکسیجن مقدار هم ډیر زیات سیوا شوی و او د ځمکې روټیشن هم کافي کم شوی و. د ځمکې یوه ورځ د 16 غنټو برابر وه. د ځمکې تقریبا 3 بلین کلونه موده شوی وه، خو په دې باندې د سینګل سیل بکټیریا نه علاوه څه کمپلیکس ارګانیزم یا پلانټس، ډاینوسور او د انسان هیڅ قسمه څه نوم نشان نه و. په دې ټایم کې ځمکه د اوبو یو ښکلی اودي بال ښکارېدو او ځای په ځای پکې والکینیک ایرپشنز و. لکونو کلونه وروسته یو نالیدونکي او یو پورې اسرار طاقت ځمکې او د سمندر په منځ کې موجود والکینیک آیلینډ له یو نوی ترتیب ورکوو او د دې سره سره د ځمکې کرسټ هم ماتوو او جدا کوو. د ځمکې منځ کې ټمپریچر هغه شان زیات و، هلته راکس لیکوډ شکل کې وو څنګه چې اوس هم په لیکوډ شکل کې دي. د والکینیک آیلینډ په حرکت کې راوستل او ارث کرسټ ماتولو له هغه پراسرار طاقت د ځمکې د منځ نه میلاوېدو. د ځمکې لیتوسفیر مومنټ کوو مسلسل او دغه شان 400 میلیون کلونه د حرکت نه بعد بیا دویم سوپر کانټیننټ په وجود کې رالو چې ورته روډینیا ویل کېږي. د روډینیا سوپر کانټیننټ نه غیر چاپیره شیلو واټرز وو او 2 بلین کلونو نه زیات ټایم پورې سټروماټولایټس خپل پروسس جاري ساتلی وو او اوشن او د ځمکې اټموسفیر ته یې ډیر زیات اکسیجن ورکړی وو. د ځمکې حرارت 85 ډیګري سلسیس وو او ورځې تقریبا 18 غنټې اوږدې شوې وې. خو ځمکه کې څه نوي تبدیلي نه راغلي او ځمکه د مارس په شان بنجره ښکارېده. نو د ژوند معلومولو دپاره راځئ چې ټایم لږ فاسټ فارورډ کړو. 750 میلیون کلونه مخکې ځمکه یو ځل بیا د یو بل نه جدا کېدل شروع شو او د ارث کرسټ مختلف ټوکرو ته تقسیم شو او دا مومنټ د ځمکې د منځ نه پیدا کېدونکي هیټ کنټرول کوو. دغه هیټ ارث کرسټ ته مختلف پروسس او طاقت ورکوو. څه ځای کې ارث کرسټ کمزوری کېدو او ماتېدو، نو څه ځای کې دا مضبوط کېدو. انچه په انچه حرکت کال په کال دا عمل جاری و او اخرکار دغه سوپر کانټیننټ روډینیا مختلف حصو ته تقسیم شو. دې دوران کې باقی جیولوجیکل پروسس هم هغه شان جاری وو لکه ارثکویک او والکینیک ایرپشن. د والکینیک ایرپشن په وجه د ځمکې اټموسفیر ته ډیر زیات ګیسز خارجېدل. هر طرف ته هوا کې کاربن ډای اکساید او سلفر ډای اکساید وو. سن لایټ هم دغه ګیسز د وجې ځمکې ته نه راتلو بلکې دغه ګیسز کې به دننه ټریپ کېدو. کاربن ډای اکساید او سلفر ډای اکساید د واټر ویپر سره مکس کېدو او اسید رین سلسله شروع شوې وه.
خو کله چې د کانټیننټ د موومنټ په وجه باندې ډیر زیات راکس بهر انوایرمنټ ته ایکسپوز شول نو دغه ایکسپوز راک د اسید رین سره غیر چاپیره ماحول نه ډیر زیات مقدار کې کاربن ډای اکساید او نور ګیسونه هم جذب کړل. د دغه د وجې هوا کې کاربن ډای اکساید مقدار کافی کم شوی و او دغه شان د انور رڼا هم په ځمکه لګیدل شروع شول چې 150 میلیون کلونه مخکې د ځمکې بهر ټمپریچر کافی کم شوی و او -60 ډیګري سلسیس و. دا هغه پیریډ دی کوم چې د اوبو هغه بلو بال ارت سنو بال ارت ته بدل کو. د دنیا په تاریخ کې د ټولو نه یخ او اوږد آیس ایج دی او ټوله دنیا په آیس کې کور شوي و. ویل کېږي چې د آیس دا شیټس په دنګوالي تقریبا 10,000 فیټ ته رسیدلی وو. د ارت په دغه سنو سرفیس باندې چې کم سن لایټ لګیدو نو هغه به واپس سپیس ته ریفلیکټ کېدو او دې عمل به ټمپریچر ښه کماوه. د آیس ایج تقریبا د 50 میلیون کلونو پورې وو او پوره دنیا د سنو لاندې ډوبه پرته وه. خو ارت په څه طریقه د دې نه ځان خلاصاوه او هغه عمل چې د دنیا جوړېدو نه پس شروع شوی و او تر نن ورځې پورې جاري دی هغه عمل ته وولکینیک ایرپشن ویل کېږي. د وولکینیک ایرپشن د وجې هوا کې بیلیونز اف ټنز کاربن ډای اکساید خارج شو او دغه ټایم د کاربن ډای اکساید ابزرو کولو دپاره راکس نه و ځکه چې هغه د زرګونو پیټ لاندې واوره کې دننه پټ پراته و. یو ځل بیا په هوا کې د کاربن ډای اکساید مقدار څونه سیوا شو چې سن لایټ یې ټریپ کو او دغه شان ارت سرفیس باندې ټمپریچر ښه سیوا شو. ویل کېږي چې زیات آیس په وجه ارت کرسټ باندې ډیر زیات برډن جوړ شوی و او ارت کرسټ یې دننه طرف ته پوش کړی و. نو کله چې دغه آیس میلټ کېدل شروع شو نو ارت کرسټ باندې بوج کم شو او هغه واپس خپل پوزیشن له راتلو نو ډیر زیات ویک شوی و او ځای په ځای پکې فیشرز او ویک سپاټ جوړ شوي وو. نو د دې د وجې وولکینوس تعداد هم سیوا شو. آیس په تیزی سره میلټ کېدو خو ساینټیسټ وایي چې آیس ایج په دوران کې په آیس باندې کم سن یو وی لایټ لګېدو نو د آیس په واټر مالیکیول کې مختلف ریاکشن شوي وو او د هغې په ریزلټ کې هایدروجن پر اکساید جوړ شوی و په کم کې چې د اکسیجن ډیر زیات مقدار دی. د آیس میلټ کېدو سره د هایدروجن پر اکساید بریک ډاون هم شروع شو او په ډیر زیات مقدار کې یې هوا ته اکسیجن ریلیز کو. تقریبا 600 میلیون کلونه مخکې د ارت ماحول د ګرمۍ د موسم په شان قدرې ګرم شوی و او د ورځې ټایمینګ هم تقریبا 22 غنټې و. په سمندر کې چې کوم بیکټیریا او مایکرو ارګانیزمز ویل کېږي چې د آیس ایج دوران کې ډیر کم ژوندي پاتې شوي وو او باقي مړه شوي وو او کم مایکرو ارګانیزم چې سروایو کړی و نو هغې د آیس ایج مطابق خپل ځان ایوالو کړی و. 140 میلیون کلونه مخکې په سمندر کې او په وچو به له پاسه باندې د اکسیجن مقدار ډیر زیات سیوا شوی و او د دې سره په مایکرو ارګانیزمز کې د کافي حد پورې تبدیلیانې راغلي وي چې د هغې د وجې سمندر کې کمپلیکس او ملټي سیلولر ارګانیزمز پیدا شوي وو او د دې سره مختلف قسمه پلانټس هم ګرو شوي وو او دغه شان په ځمکه باندې د ژوند باقاعده آغاز شروع شوی و. دې ټایم پیریډ ته کیمبرین ایکسپلوژن یا بایولوژیکل بیگ بینګ هم ویل کېږي. د اکسیجن لیول ډیر زیات سیوا و او د دې کوالټي هم پرفیکټ وه نو د دې د وجې د مختلف کریچرز گروث ډیر زر کېدو. سمندر کې د مایکروسکوپیک ارګانیزم نه تر غټ غټ مونسټرز پورې د ژوند مزې اخیستې خو بیا د سروایول دپاره مونسټر کریچرز د وړوکي کریچرز شکار شروع کو. 460 میلیون کلونه مخکې د ځمکې پرتونه کوم ته چې ټیکټونیک پلیټس ویل کېږي هغه مسلسل په حرکت کې وو او د دغې حرکت د وجې نوی کانټیننټ جوړ شوی و چې هغې ته ګونډوانا ویل کېږي. په دغې کانټیننټ کې ټمپریچر 90 ډیګري سلسیس او اکسیجن هم ډیر زیات و. پکار و چې د هغې زمانې مطابق مخلوق په ځمکه باندې هم ژوند شروع کړی وی خو د سمندر نه بهر د ژوند هیڅ قسم څه آثار نه و.
د دې یو وجه کیدای شي او هغه وجه دا ده چې په وچه ځمکه باندې د نور خطرناک ریډییشن پریوتل او هغې ریډییشن ژوند د سمندر پورې محدود کړی و. د ځمکې د سرفیس نه 30 میل بره په هوا کې اکسیجن د انور د هغې ریډییشن سره ریاکشن شروع کړی و او بل یو ګیس یې جوړوو چې هغې ته اوزون ګیس ویلی کیږي. سم میلیونز کلونه وروستو دا اوزون ګیس لیول ډیر های شو او د پوره پلانټ نه چاپیره یو لیر یې جوړ کړو چې دغه ګیس لیر د نور خطرناک ریډییشن نه تر نن ورځې پورې د ارت دپاره د شیلډ کار کوي. کله چې اوزون لیر د ارت نه غیر چاپیره یو شیلډ جوړ کړو نو د ځمکې په وچوبه باندې د ژوند اثرات شروع شو او دغه شان په ځمکې وچوبه باندې سویمز او بیا موسی لمس جوړ شو او دغه شان د موسی لمس د اکسیجن لیول نور هم سیوا کو. ویلی کیږي چې بعضې سمندري انیملز په 50 میلیونز کلونو کې خپل ځان دونه ایوالو کو چې هغو په وچوبه باندې ژوند شروع کو. د ساینس او د اسلام په منځ کې په ایولوشن باندې ډیر زیات تضاد دی او به حیثیت مسلمان په دغه ساینټیفیک تیوریز باندې زموږ یقین نشته. به هر حال په دې ویډیو کې د ایولوشن د ټاپک په ډیټیل سره نه ډسکس کوو خو دې خبرې له به راشو چې هغه ټایم کې څه وجه وه چې پلانټس او انیمل ډیر زیات غټ جسامت واله و. په هغه ټایم کې د پیور اکسیجن لیول ډیر زیات سیوا و. د پلانټس او انیمل ریسپیریټري سیسټمز ډیر په ښه طریقه باندې ریسپیریشن کوو او دغه شان د هغو باډیز ته یې ډیره زیاته وده ورکوله. 300 میلیونز کلونه مخکې زیات تر پلانټس په سویمز کې راګیر شو کوم ته چې مونږ جبه یا دلدل وایو. خو دا دلدل یا جبه د اوسنۍ زمانې په شان دلدل یا جبه نه و. په دغې دلدل کې د سالټ لیول زیاتوالي د وجې د پلانټس ډیر زیات تعداد په ختمېدو شو او په دغې دلدل کې راپرېوتل. دغه ډیډ پلانټ په دغې دلدل کې ډیکې شو او د لیډ په شکل کې ډیپازټ شو. لکونو کلونه تیریدل او په دغې ډیکیډ پلانټ لیرز باندې له پاسه د مختلف راک فریګمنټس یا د سینډ تیک لیرز جوړ شول. په دغې ډیډ پلانټ باډیز باندې د لپاسې نه د کم ډیپازټ شوي راک پرشر و او د لاندې د ارت کور نه ورته هیټ میلاوېدو نو دغه ډیډ پلانټ باډیز د مختلف پروسس نه تیر شو او نن سبا دغه ډیډ پلانټ باډیز مونږ په کول باندې پیژنو. 250 میلیونز کلونه مخکې په سایبیرین ټریپس باندې مختلف کریچر ژوند کوو. د سروایول لپاره یې د یو بل ښکار هم کوو خو به هر حال دغه ټایم پیریډ کې په سایبیرین ټریپس باندې ډیر زیات پرشر او تعداد باندې ولکانیک ایرپشن شروع شو. د مینټل پلیومز په ذریعه د مینټل نه مولټن راکس بهر سرفیس ته د بیسالټ فلو شروع کړه او هغه جنت نما ځمکه یو ځل بیا جهنم نما شوه. په هوا کې د ولکانیک ایرپشن په وجه باندې هوا کې ایش، سلفر ډای اکساید او د کاربن ډای اکساید ډیر زیات مقدار خور شو. ګونډوانا کانټیننټ بل طرف ته ټمپریچر 70 ډیګري سلسیس و خو داسې ښکارېدو چې هلته سنوفال شروع شوی دی خو اصل کې هغه سنوفال نه و، هغه ایش و کوم چې د ولکانیک ایرپشن سره هوا ته خارج شوی و او دغه خطرناک ګیسز او ایش 1000 اف مایلز فاصله کور کړه او هر طرف ته خواره شو. د نور رڼا یو ځل بیا بنده شوه. د ځمکې ماحول یو ځل بیا ګرم شو، اوبه بخاراتو ته بدلې شوې او ویجیټیشن په ځمکه او په سمندر کې ژوند کوونکي هر څه مړه شو. څه ټایم پس باران شروع شو او دې باران څاڅکي هوا کې موجود سلفر ډای اکساید سره ریاکشن وکړو او ایسیډ رین ته بدل شو او دغه باران څاڅکي چې په څه هم لګېدلي هغه هر څه یې سوځولي او دغه شان د ایسیډ رین د وجې د راکس ایروجن او ویدرینګ هم شروع شو. د ویدرینګ په ذریعه کم راکس چې وړو وړو ذرو ته بدل شوي وو هغه فریګمنټس کې ډیر زیات معدنیات وو او دغه ټول سمندر ته جمع شول.
سمندر کې یو قسم الجی و چې هغه دغه حالات سروایو کړل او ګروت یې ډیر زیات وګو او پوره سمندر ګلابي شو. دغه پینک الجی د سمندر اکسیجن استعمالول شروع کړل او ټاکسیک کیمیکلز یې سمندر ته خارجول. سمندر کې د اکسیجن لیول آلریډي کم وو او بل طرف ته د سمندر ټمپریچر هم ډیر زیات ګرمېدو. دې وجې سمندر یخ کې د ځمکې نه میتین ګیس خارجېدل شروع شول. میتین ګیس یو ګرین هاوس ګیس دی. د میتین ګیس اخراج د ځمکې ټمپریچر نور هم سیوا کو او تقریبا 105 ډیګري سیلسیس ته ورسېدو. بل طرف ته په سمندر کې ال جی هغه ټاکسیک کیمیکل ریلیز کړي وو، نو د هغې وجې د سمندري ژوند قتل شروع شو او تقریبا د 5 میلیون کلونو پورې د سمندري او د هوا اکسیجن لیول ډیر زیات کم شو او په دې دوران کې 96% سمندري سپیشیز او 73% ټیرسټریل ورټیبریټس مړه شو او یو ځل بیا په ځمکه باندې د ژوندي سپیشیز تعداد ډیر زیات کم شو. 200 میلیون کلونه مخکې سوپر کانټیننټ پینجیا د پلانټ ارث پول سایډ ته سټرچ کېدل شروع کړل. په دې دوران کې د ځمکې ماحول هم ډیر زیات بدل شو او پوره ځمکه د نوي سپیشیز د پاره بالکل خالی وه. نو دې ټایم نوي پلانټس او انیملز پیدا شول او کم چې دغه پرمین ماس ایکسټینکشن کې سروایو شوي وو هغه په دغه ټایم کې ډیر زیات ایوالو شوي وو او دغه شان ډاینوسورز مختلف سپیشیز په ځمکه باندې ژوند شروع کړو. خو د ارث لیتوسفیر مسلسل مومنټ کوي په ډیر معمولی مقدار سره، خو ودریږي نه او مسلسل په مومنټ کې دی. 190 میلیونز کلونه مخکې سوپر کانټیننټ پینجیا د ارث لیتوسفیر د مومنټ د وجې سپلټ شو. په کوم ځای چې سپلټ شو هغې ځای کاسم جوړ شو یا ورته موږ خپله ژبه کې کنده یا کای وایو. دا کنده 1000 آف کیلومیټرز باندې مشتمل وه. څه ټایم پس دغه کنده د اوبو نه ډکه شوه او اوشن جوړ شو چې ورته ټیتیز اوشن ویلی کیږي. په دې دوران کې سمندري مخلوق هم دغه ټیتیز اوشن ته مایګریشن شروع کو او چرته چې ژوند وي هلته مرګ خامخا وي. نو د مختلف فیش او د پلینکټنز ډیډ باډیز د سمندر یخ کې جمع شو لکه کارپټ چې په یو ځای کې خور شي. په میلیونز کلونه تیریدل او مختلف ریاکشنز کېدل چې د هغې ډیډ باډیز نه آیل جوړ شو او هغه نن سبا مونږ روزمره ژوند کې په څه نه څه طریقه استعمالو. 180 میلیون کلونه مخکې نارت امریکن ټیکټونیک پلیټ، افریکن ټیکټونیک پلیټ او د یوریشین ټیکټونیک پلیټ نه جدا کېدو او د 35 میلیون ایر مومنټ نه پس د نارت امریکن، افریکن ټیکټونیک پلیټ او یوریشین پلیټ په منځ کې یو نوی سمندر جوړ شو چې ورته اټلانټیک اوشن ویلی کیږي. او دغه شان سوپر کانټیننټ پینجیا سپلټ شو، خو چې کله هم ځمکې ترتیب بدلیږي نو د هغې ځای سره موسم هم بدلیږي، پلانټس او انیملز کې هم چینجز راځي. هر ژوندی څیز د نوي ماحول او نوي چیلنجز او ژوندي پاتې کېدو لپاره خپل عادت خپل جسم کې بدلون راولي. 65 میلیونز کلونه مخکې هغه سپیشیز چې د ټیکټونیک مومنټس، والکینیک ایرپشن، ارتکویک او نور افتونه سروایو کړي وو هغه په ټوله دنیا خواره شوي وو او دې ډاینوسورز په دنیا کې 165 میلیونز کلونو نه زیات عرصه ژوند کړی وو. اور میملز هم په دنیا کې ژوند کوو، خو اکثر به د ډاینوسورز ښکار کېدل ځکه چې د ډاینوسورز مخالفت یا د هغو نه بچاو چا نشو کولی. اخیر کار یو اسټیرایډ چې 6 مایلز لینت وایز غټ وو په 40,000 کیلومیټر پر اور رفتار باندې ګلف آف میکسیکو ته ډایرکټ روان وو او ګلف آف میکسیکو یې په داسې طاقت سره هیټ کو چې هر یو څیز یې تباه کو. د هیټ کولو نه پس دغه اسټیرایډ سمدستي ویپورایز شو او میلیون آف نیوکلیر بامز امره انرژي یې ریلیز کړه او د دې سره یې شاک ویو هم جوړ کو. د اسټیرایډ د دغې حملې نه هیڅ یو ځای محفوظ نه و. د دې حملې ملبه 360 ډیګریز کې په 100 آف مایلز باندې خوره شوه. هر طرف ته سونامي او ارتکویک شروع شول
راکس چې کوم هغه مولټن شو او د هغې شغلې هر طرف ته خورې شوې او د ځمکې په سر هر یو جاندار سپیشي مړه شوه او د هغې شان د ډاینوسورز هغه 165 میلیونز کاله حکومت ختم شو. 50 میلیونز کلونه مخکې او کله چې د دنیا د مخ نه ډاینوسورز ختم شو نو په دنیا کې هر قسم میملز گروث شروع او هر طرف ته خواره شو. په دغه ټایم کې ورځ تقریبا 24 غنټې وه او حرارت هم 24 ډیګري سلسیس ته نږدې و. تقریبا 4 میلیونز کلونه مخکې د ځمکې کلایمټ کې بیا یو تبدیلی راغله چې د هغې د وجې د بوټو او د انیملز زیات تر سپیشیز ختم شو او کم چې پاتې شو هغه د خپل بچاو او خوراک دپاره جنگ شروع کو او بعضې سپیشیز پکې داسې و چې هغو د ماحول مطابق خپل ځان ایوالو کو. خو په اخره کې انسان هغه سوشل انیمل او اشرف المخلوقات دی چې د خپل سروایول او د خپل ژوند کمفورټ کولو دپاره مختلف اوزار او ټکنالوژیز جوړ کړل.